اگوره صاحبانو قرآن کریم نه یو استدلال کوم ورته یو بهترین بیا حدیثو په طرف باندې راځم چې دا څومره عظمتونو والا کتاب دی. امام بغوی په تفسیر بغوی کې او علامہ قاضی ناصر الدین عمر البیضاوی په تفسیر بیضاوی کې او حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې دا سه تفسیر خازن والا قرطبی والا ډیرو مفسرینو دا خبره لیکلې ده. دا خبره واوري کله چې قرآن کریم نزول شروع شو په نبی علیہ السلام باندې دا خو ډیر د عظمتونو والا کتابو دا چې څنګه شروع شو دا دومره مؤثر کلامو دومره د اثر والا کلامو تاسو دینه اندازه ولګوي کافرانو ولی چیلنج کا اغوی ته دا پته وا که د قرآن کریم په خلاف باندې او نبی علیہ السلام په خلاف باندې مونږه پروپیګنډا ونکړو نبی علیہ السلام تا شاعر اونوایو نبی علیہ السلام تا کاهن اونوایو نبی علیہ السلام تا نعوذ باللہ ساحر اونوایو او دا سے اونوایو چې مړه دا کلام نبی علیہ السلام ځان نه جوړ کړی دی اغوی ته پته وا چې په یو میاشت کې بعد دومره اثر والا کتاب دی چې رسول کریم آقا علیہ السلام خلی مبارک نه څوک واوري یو کافر به بغیر د ایمان نه پاتې نشي ټول به مسلمانان شي ایمان براوي هغه ته پته و چې دا ډیر اثر والا کتاب دی پروپیګنډي شروع کړي لکه څنګه چې هر زمانه کې دا چې کله انسان پرمختګ او په مخ کې ترقی باندې نو پروپیګنډا کوي بیا خامخ. او زه یو مثال در کوم مسند احمد کې امام احمد بن حنبل یو خبره روایت کړي ډیر عجیبه شاید چې تاسو به دینه مخ کې نه اوریدلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بشپې په تهجد کې نبی علیہ السلام باندې تهجد فرض شپې په تهجد کې به نبی علیہ السلام قرآن کریم په اوچت आवाज باندې وي. اگر ټیم کې درې سخت مخالفین یو ابو جهل ابن هشام چاگه تا ابو جهل ویل کېږي یو اخنس ابن شریق سخت کافر تیر دی نبی علیہ السلام مخالف تیر دی او یو ابو سفیان ابن حرب اخو صحابی رسول شو بیا فتح مکی په کال باندې ایمان راوړ خو په هغه ټیم کې مخالفو ابو جهل اخنس ابن شریق ابو سفیان ابن حرب دا د مکه مکرمه د کافرانو سردارانو یو ویلیو والا خلقو حیثیت والا خلقو مشرانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با تهجد کې شپه قرآن وی په اوچت आवाज باندې هغه قرآن چې د خلقو تکاوت به ختماوه صحابه و ټول ورځ کرونده وکړه پټو کې بستړي شو. نبی علیہ السلام به نورو صحابو تم فرمایل چې په کوم ځای کې به امامانو چې ماخوستن په مانځه کې قرت کم کوي صحابه ستړي چې زر زر آرام کا خو چې کوم جماعت به په مسجد نبوي شریف کې رسول کریم آقا علیہ السلام پسې ولاړ وو کوم صحابو هم ذمہدارانو تکاوت بو پکې ستړي بو پکې نبی علیہ السلام به کم تلاوت کا ځکه چې یو سړی بل ته کومه خبره کا پاګې باندې خپل اند خامخا عمل کا کم خو چې سلام به نبی علیہ السلام واړه او صحابه کرام ورته فرمایل یا رسول الله قرت په مانځه کې زیات کوا سبحان الله والله ستاسو په قرت باندې رسول کریم آقا علیہ السلام مونږ تکاوت ختمږي مونږ ته لذت ملاوږي یا رسول الله مونږ ته خوند ملاوږي پاګې باندې دا به صحابه باقاعده ورته نو خلق تکاوتونه به ختمول بعض قرت د انسان تکاوت ختمي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دلته بسو شو ابو جهل بدا आवाज واوري د نبی علیہ السلام د تلاوت ځان سره به سوچ وکړه چې دا आवाज څنګه نه اوري دا کلام څنګه نه اوري دی کلام له نږدې څنګه نه ورځي چې په پټه باندې به کور نه راووته او په یو طرف کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تلاوت ته به غوږ نیوله او سحر پورې به ابو جهل د سحر اذان پورې به ولاړو نبی علیہ السلام تلاوت به اورېده. یو شپه شو په کور کې مسند احمد کې دا حدیث دی اخنس ابن شریقم نور ټینګ نشو
ابو جهل هم ټینګ نشو، ابو سفیان هم ټینګ نشو. وی چې درې واړه پټ په دغه سردارانو پټ په پټ راوواته، یو په یو طرف کې ودرېده، بل په بل طرف کې ودرېده، بل په بل طرف کې. درې واړه صاحبان ولاړ دي او په زړه کې وایي چې صرف زه راغلی یم، بل چاته پته نشته. تهجد و ټیم نه وخلا تر سحر پورې رسول کریم آقا علیه السلام د قرآن کریم تلاوت یې واورېده. او چې کله اختتام وشو، اذان وشو، جمع ټیم ختم شو، یوم په پټه باندې روان دی کور ته، بلم په پټه باندې روان دی، بلم په پټه باندې. مسند احمد لیکلی دی وی چې په یو چوک کې سره درې واړه یو بل سره ملاو شو. وی چې کله چې ملاو شو یو بل ته یې چې ته کوم ځای نه رالی او دا بل چې ته کوم ځای نه رالی، اظهار یې سره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام قرت ډېرو ورځو نه اورو، والله داسې قرت څوک پرې ښودی نشي. نو چې کله درې واړه سره پوه شو چې مونږ درې واړه پټ راغلي یو، هر یو دا وي چې زه ځان له راغلی وي چې درې واړو سره ووي چې سحر یې په ورځ کې مخالفت کړو او ورځ یې تر خوند او مزه اخلو، چېرته کشران رانه خبر نشي، والله ټول به ایمان راوړي په نبي علیه السلام باندې. او یو بل یې سره وښکنځه، یو بل ته سختې خبرې، بیا به نه راځو، وعدې سره واخیسته. چې کله کور ته لاړ، مسند احمد لیکلی دی په دویمه شپه باندې نبی علیه السلام قرت بیا واورېده. بیا هر یو په زړه کې وي چې واده مو سره کړې ده، فلان بني راغلی. ابو جهل وی ابو سفیان بني راغلی، ابو سفیان فرمایل اخنس بني راغلی، اخنس وی دواړه به نی راغلی. بیا درې واړه راوواته، تهجد ټیم نه وخلا، سحر پورې نبی علیه الصلاة والسلام قرت واورېده. او چې کله واپسې شوه په هغې چوک کې درې واړه سره بیا ملو شو او بیا یې یو بل ته خبرې وکړې چې ګوره بیا رالی وادې خله. په درېیمه شپه باندې وی چې سخت یو بل سره واده وکړه چې مونږ به بیا نه راځو، او که څوک بیا راغی هغه انسان به ملامت وي، په هغه انسان باندې به ملامت یي سخت یو بل سره چې هغې ته مصممه اراده وي. خو چې کله شپه شوه نبی علیه السلام د قرت ټیم را نږدې شو، هغه سر، هغه لطف، هغه مزه د دغې دریو واړو د غوږ نه چرته وته. وی چې ابو جهل هم په زړه کې وي چې نن به صرف زه ځمه، ځکه چې هغې دوره سره کلکه واده کړې ده. اخنس وی چې نن به صرف زه ځمه، هغې دو واده سخته کړې ده. ابو سفیان فرمایي چې ما ووي چې نن به صرف زه ځمه، هغې دوره سره واده سخته کړې. درې واړه په درېیمه شپه باندې بیا راله، تهجدونه وخلا تر سحر پورې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قرت واورېده. او چې کله په درېیمه ورځ باندې په هغې چوک کې سره بیا ملو شو او یو بل یې سره ولیده، وی چې دومره شرمنده و چې یو بل مخ ته درې واړو نه شو کتی. وی چې بیا ابو جهل ورته چې بس که مونږ او تاسو یو شپه بیا رالو که نه، نو بیا کېدی چې مونږ او تاسو په خپل مذهب باندې واپس نشو، کېدی چې نبی علیه السلام باندې نور ایمان راوړو، بس نور به نه راځئ. اخنس ابن شریقی په دې کې دا ډېر بې ادب او ګستاخ تیر دی. وی چې کله څلورمه ورځ شوه بس ډېره واده م سره کړې وه، نبی علیه السلام له خلا نړمه، خو ابو سفیان کور له رالمه سبهیي چې ابو سفیان په کور کې وګورم که دی وتلی چې زم پسې وځمه. خو چې رالم ابو سفیان صاحب په کور کې و، وی چې ما ورته ووي چې تا خدای چې دا درې ورځې ستا کوم کلام واورېده ته څه وایې؟ وی چې ابو سفیان راته فرمایي چې والله شاعران ما اوریدلی، کاهنان ما اوریدلی، فصحا، بلغا، خسته خسته شیرین زبا خلق ما اوریدلی، خو والله چې دا درې ورځې رسول کریم آقا علیه السلام په تلاوت کې کوم خوندو، دا خوند ابو سفیان غوږو نه دي نه مخکې اوریدلی او شاید چې نه دي نه بعد به یې واوري. اخنس ابن شریقی وی چې ما ورته قسم وخوړ په الله باندې چې ابو سفیانه زه څومره مخالف د رسول کریم آقا علیه السلام یم، خو چې کوم سر او کوم خوند اخنس ابن شریقی ما دا درې ورځې د نبی علیه السلام په دغه کلام کې لیدلی، ما ډېر کلامونه اوریدلی دي، خو داسې خوند مزه والله ما په یو کلام کې نه ده لیدلی. دا پټه پټه عقیده د چا وه؟ د قرآن. دا د کافرانو ابو جهل او ابو سفیان او اخنس ابن شریق وه. نو چې داسې کلام نازل شي، ما استاق الحمدلله ډېرو خلکو په سینو کې هم پروت دی، په کورو کې هم پروت دی، په جماعتو کې هم پروت دی، خو بس مشکل برازي نو بیا بیا را اخلو، تکلیف برازي بیا بیا را اخلو، مصیبت برازي بیا بیا را اخلو.